دا خو هغه دي چې کومې پر دغه دي د دې نه مخکې 9000 کروڑ ډېرې دي د دې خو دا 900 کروڑ راځي 900 کروڑ نه اربه خو زما دغه دا دی چې دا زیات دي چې د ایشین ډیولپ خو دا خلک پیرا ویښونه غواړي او دا خلک به دا خلک سمونه غواړي لوکل سطح باندې تاسو که تپوس نه کو نو ګرانو کتونکو را روان وخت کې نو ښار داسې واله دا چې سینګار ته په شیشه ښکاري دا ستا ټویل وګوره ستا هسپتال وګوره ستا پارک وګوره ستا سړک وګوره ستا پل وګوره ډېره لرې مزه 2-3 کاله پس به دې دقه صورتحال ستا ګیر چاپېره هر ځای کې وي او ځمکه به دې بنجري الله دې نه کړي داسې. السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم تفهیم زه یم فرحت شاه. ګرانو کتونکو مونږ نوخار خبره کوو نو نوخار کې به مونږ د اګریکلچر خبره خامخا کوو زمینداري چې ورته وایي په پښتو کې کوو یم کاشکاري او زمینداري دې زمیندارۍ سره زمونږ 70-80% نوخار تړلی دی لکه دا به ووایو چې په نوخار کې 80% خلق د هغوی روزګار رزق هر څه ترقي خوشحالي ژوند او وابسته دی نو ادې زمیندارۍ سره دی او دا 20% له 15% خلق هغه نوکران دي لا کمپنیانې دي لا فکټریانې دي لا کارخانه ده نو دغه 80% خلکو سره په دې نوخار کې چې کم کلواړ شوی دی او کومه ټوکې او مسخرې ورپورې شوي دي او کم د دوی سره ظلم شوی دی پرون موږ تاسو سره دلته یو جلسه شیر کوله نو هغې کې هغه شیر افضل مروت خپل تقریر کې دا مویل چې یاره نوخار له په تېر حکومت کې 9 اربه روپۍ ورکړې شوي 9 اربه روپۍ 9 اربه روپۍ ورکړي خو ډېرې زیاتې صدر نه دي دا خو هغه دي چې کومې پر دغه دي د دې نه مخکې 9000 کروڑ ډېرې دي د دې خو دا 900 کروڑ راځي 900 کروڑ 9 اربه خو زما دغه دا دی چې دا زیات دي چې د ایشین ډیولپمنټ فنډ او دغه هغه فنډونه چې صوبایي حکومت نه راغلي دي نور دي هغه نور دي دا صرف وفاق ورکړي دلته په سونو اربه دا خو صرف هغه وفاقي فنډونه دي خو زه به دا ووایم جي دا تاسو ته چې په شیشه ښکاري نو ستا د اګریکلچر دا حالت دی ټویلونه هغه برباد دي هغې نه بود بنګلې جوړې شوي دي پیریانو پکې کورونه جوړ کړي دي چته پکې د سپو او کوترو او پیشوګانو جالي دي ګیدړان پکې اوسېږي او ورسره دا تاسو ته ښکاري چې ځمکې بنجرې شوي بلکل ګیر چاپېره دې ټویلونو سره ځمکې چې اوبه خو نشته په دنیا کې په اوبو جنګ دی په اوبو جنګ دی زما دلته زمیندار نه هغه 80% خلکو نه هغه اوبه په لاس راښکي په زور یې راښکي او په دې اوبو باندې مړي شوي دي نو چته ټویلونو نه 3 ځل پې سولرې لګېدلي صدر صاحب او چېرته ناقص کارکردګۍ کارونو د وجې ټیمونه خو جوړ شوي دي هغې باندې خو خو ډېره لویه پنډوره بکس دی خو دام د زمیندار سره وابسته دی نو خبره پنډوره بکس دی 2 نمبر ډیمونه هغه خو 42 اربونه روپۍ دي په دې کې چې دا کدې ته دا ټول نوخار دی راپاسې کوئ چې دا ریل ټویلونه دي دا حقیقت دی دا زموږ خبره دروغ ده او دا د افراد د علاقو سره کم ځای کې چې داسې ټویل دی لا داسې سړک دی او موږ ته څوک ووایي چې جي دا تاسو څه وایي دا غلط دی دا صحیح دی نو بیا چې څه سزا ده غلی دی موږ له راکړي خو دا خدا دی تاسو ټولو ته ښکاري چې ترانسفارمر پې نشته سولر پې نشته مشینري ترې نه یوړی شوه ځمکه ورسره ګیر چاپېره بنجره ده زه دې ته څنګه ترقي ووایم زه په کم قانون باندې ووایم چې نوخار ترقي کړې ده زما روډ کندې کپاره زمیندار لپاره روډ نشته په ډېره غټه خبره زمیندار له مشینري نشته زمیندار له روډ نشته زمیندار له د هغوی د ځمکو هغه چې کوم نظام یې هغه هم نه دی ټیک کړی او د چې کوم پیداوارو کې نو هغه عالمي منډۍ ته د رسېدو هغه عام سوچ نه بلکل دی دې سره سره موږ نه زراعتي ځمکې هغه ډېر یو لوی سازش تحت هغه ختمول شروع شوي دي او دغه کار پکې شروع دی تاسو ته به څه وخت پس خدای دې نه کړي خو چې دا زه کوم صورتحال ګورم نو چې څنګه داخلو پارک ماته ښکاري نو ماته نوخار همداسې ده جي نو دا راتلونکي وخت کې ماته د نوخار د نقشې عکاسي زما ذهن کې چې کېږي که دا د سیاستدانانو د دې نوټس وایي نشو زه سیاستدان بار کوم که نه د دې نظام راسل ساتلو وله جي سیاستدان دی خو دا خلک به یې ویښونه غواړي او دا خلک به دا خلک سمونه غواړي
لوکل سطح باندې تاسو که تپوس نه کو نو ګرانو کتونکو را روان وخت کې نو ښار داسې واله دا چې څنګه ورته په شیشه ښکاري دا ستا ټویل وګوره ستا هسپتال وګوره ستا پارک وګوره ستا سړک وګوره ستا پل وګوره ډېره لرې مزه 2-3 کاله پس به دې دقه صورتحال ستا ګیر چاپېره هر ځای کې وي او ځمکه به دې بنجري الله دې نه کړي داسې اجازت غواړو د الله په امان